دلته دغه دیره کې ته پرته یې مورجانې څومره سخته تېرېږي ولې نه چا دې تپوس پوښتنه کړې دی ما خوب نشته خوب مې سترګو نه لیدلی ما خپلې لور ته بیدار یم ځان ته بس تاسو انټرویو ورکړه دلته پولیس ته پته ولګېده بیا دوی خپل یو ټیم تشکیل کړو تاسو پسې دلته راغه چې یاره دوی مونږ د دیرو نه راوچت کړو او دوی له ښه فیسلیټیز ښه سهولیات ورکړو د زما بچی چې د ستا لور چې د په دې توره شپه کې شپه کوله هلته خو زه یېرېدم په دې توره تاسو نه یېرېدل مورجانې زما مور زما مورجانې تاسو به راسره لاړ شئ بالکل اوس خو نه دي لور مې هغې ته به سرجي هغه به تاسو راولي انشاءالله زه دا تاسو سره زما واده را چې هغه به زه درولم مورجانې ته څه وې نو چې اوس سیلاب هم رانه ماړه د خپل هلوات د لاندې نه سرجي دغه لورې چې ده دغه به تاسو راولئ بالکل لور د دا په ما ذمہواري شوه انشاءالله ستا لور نه ده زما لور ده سلام دی خو ځام نه لکنه زما خپل هلوات نو ته سکون غواړې چې تا ته یو ځای کې سکون میلو شي د دې مردارۍ نه خلاصه شي د دې دیرو د خوب نه خلاصه شي مورجانې بالکل مورجانې دغه پولیس ډپارټمنټ چې راغلی دی ستاسو دپاره راغلی دی ډیو یونس افریدي صاحب چې کس راستولی دی ستاسو دپاره راستولی دی مورجانې یو تور سری تاسو انټرویو ورکړه دلته پولیس ته پته ولګېده بیا دوی خپل یو ټیم تشکیل کړو تاسو پسې دلته راغه چې یاره دوی مونږ د دیرو نه راوچت کړو او دوی له ښه فیسلیټیز ښه سهولیات ورکړو د دې دپاره تاسو به د نشو تماشو نه هم خلاص شئ اول ته به تاسو ته هر یو قسمه هر ممکنه سهولت موجود وي هلته مورجانې دا دیره ده او دیره کې ژوند تېرول ډېره ګرانه مورجانې دا شپه د مورجانې او غټه شپه ده دا در باندې سبا کېږي یخني د مورجانې نن چې دا بچی تاسو دلته موجود دی دغه مشران زما تاسو سره موجود دي ستاسو دپاره راغلي مورجانې ټول پښتانه دي جړولي ټول زما خویندې میندې ټول پښتانه دي جړولي دي مورجانې هر سړی کور کې خور مور لري دلته دغه دیره کې ته پرته یې مورجانې څومره سخته تېرېږي چا دې تپوس پوښتنه کړې دی ما خوب نشته خوب مې سترګو نه لیدلی ما خپلې لور ته بیدار یم ځان ته بس وخت تېر شي سهار شي الله یې ویني نو جی جی مور خوبونه آرام دي مورې لکه خبره ژوند کې خوشحالي نشته که نه مورجانې ګرانو کتونکو دغه مورجان دغه مورجان ده چې ډېر خلک ډېر پښتانه جړولي زما مقصد انسانیت دی زه یم چې راشم او داسې خلکو سره ودرېږم قدرمندو دغه پښتانه مور زه فخر ویاړ ډیو یونس افریدي باندې کومه چې دې مور ته خپله مور ویله دې خور ته خپله خور ویله قدرمندو ډیو یونس افریدي ته ریکویسټ کړو ویډیو کې چې یونس صاحب دا د ستاسو مور ده دا د ستاسو خور ده دا وبوځو الحمدلله یونس صاحب ما ته ټیم هم راواستولو یونس صاحب سره به خبرې هم کومه او بیا زما پولیس ډپارټمنټ الحمدلله څنګ په څنګ ودرېدو مونږ سره ډېرې هلې ځلې وکړې منډې ترډې وکړې قدرمندو زمونږ مقصد انسانیت دی یونس افریدي صاحب له به زه ورځم هغه سره به هم خبره کوم دغه بېوسه مور مونږ سره یې ده دا به شنټر هوم ته بوځو چېرته مزې مونږ سره اوسئ خپلا زندگی ساندې ساندې دسل غیرا نن خپلا زندگی ساندې ساندې دسل غیرا بے ضایع پاڼې پاڼې شلو ګل زما د خاورې د خپلو په کاران غسو خپل زما د خاورې ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي قدرمندو ویډیو مې وکړه ویډیو مې شیر کړه یونس صاحب بیا خوب نه دی کړی خوب یې آرام شوی دی چې یاره دا خوراکۍ راوله او ما سره خپله ګرځېدی دی دا 3 شپې نه یونس صاحب خوب کړی دی او نه ما خوب کړی دی زه وایم چې داسې خلک وي او داسې سربراہ خلک وي نو انشاءالله مونږ به داسې خلکو سره ولاړ یو قدرمندو ډېر ماشومان ما اوچت کړي دي مونږ ته یو چهره مخې ته راشي ډیو یونس افریدي زه وایم ښه دی چې داسې مشران هم شته ښه دی چې زما داسې پښتانه هم شته چې د داسې خویندو میندو تپوس کوي د داسې تورسرو تپوس کوي دغه مورکۍ وه چې ژوند به یې تېرولو هدیره کې به یې ژوند تېرولو هدیره کې به یې ژوند تېرولو یونس صاحب ویډیو وکته الحمدلله مونږ اواز باندې لبیک ناره کړو او مونږ سره خپله هم لاړو زه فخر ویاړ کوم په یونس صاحب سرجي او جهان مننه کاشف واقعي ډېره د افسوس خبره او دا دی وګوره مونږ په افس کې یو دا تقریبا 8:30 بجې دي او دا هغه تورو تیرونه مونږ راوچت کړه ستاسو هم شکریه ادا کوم چې داسې دغه تاسو آیډنټیفای کوئ او بیا کمشنر صاحب هم په دغه شیزونو کې ډېر سیریس دی او هغه ماته وایي چې دې خلاف مطلب د دې هغه ایکشن واخله او ماته ریپورټ راکړه
نو چونکې دغه خوراکۍ ده او د دې هغه بچی ده هغه به اوس انشاءالله راشي او دا موږ د شلټر هوم ته ورلېږو. ډېر ښکلی دی دا. ګوره موږ په روټۍ هم پړه باقي ده چې کوم موږ په دې 200 کسانو باندې خوراک کوو. دې ته به خوراک هم میلاویږي. کمشنر صاحب آرډر دی او واقعي خبره ده چې دا ځوانه لورې وه او دا په دا دیرو کې پرته ده. خو ډېره د افسوس مقام دی چې دا خلک پې ټول تېرېدو د کمیونټي والا چې کومه دغه ایریا خلک وو هغوی دا هم تقریبا په کار دونه وی چې کم از کم زموږ د پناهګاه ته خو کم از کم را رسولی وي، یو سرکاري دفتر ته را رسولی وي. خو بهرحال دا تاسو دا ویډیو چلوله بیا موږ پې د کمشنر صاحب په آرډر باندې ایکشن واخیستو. تاسو هم شکریه ادا کوم او انشاءالله د دې لور ته او دې ته ښه خوراک ساک ټول هغه ټول فیسیلیټي بنیادي سہولیات ورته میلاویږي او د دې چې کوم د کنډیشن دی دا زما خپله خوراکۍ ده او زما زه ډېر زیات خدای شته لکه زړه مې درد کوي چې هغه د 12-13-16 سال جینۍ وه او هغه په دې قبرونو کې او تورو شپو کې شپې کولو ډېر د افسوس مقام دی او انشاءالله د موجوده حکومت هم دا کوشش دی چې تاسو به انشاءالله بیا موږ انفارم کوو چې د دې ډرګ اډکټس خلاف به موږ یو ګرینډ اپریشن کوو او د دې خاص کر کې د پېښور ډیویژن نه کمشنر صاحب په هدایت باندې به انشاءالله په هغې کې چونکې وزیر اعلی صاحب زموږ موجوده چې دی هغه هم ډېر سیریس دی او هغه کمشنر صاحب ته دا 2 ډېر ټاسک ورکړي وو چې په هغې کې موږ سره لکه دا بیګري دی او ورپسې بیا دا ډرګ اټیکټس دي چې دا د پېښور ډیویژن نه کم از کم تاسو ختم کړئ انشاءالله. ډېر ګرینډ اپریشن موږ شروع کوو او دا چې کوم دا ایس باندې ککړ خلک دي زموږ خویندې وروڼه ینګ او بوډاګان ځوانان هغه ټولو ته به انشاءالله هغه ډیټاکسیفیکیشن هم کوو لکه دی به علاج هم کوو او بیا به انشاءالله موږ ریهیبلیټیشن هم کوو. سرجي تاسو موږ سره 3 ورځې وکړې دی لاړې سرجي هغه ځای تاسو هم وکتو ادیره کې د مور شپه ورځ سبا کولې سرجي تاسو اساسات بیا کنټرول لو زه لکه څخه د امان بابا چې کوم ادیره ده په هغې کې زه نن یېرېدم زما دا ټیم یېرېدو. زه د پولیس ډپارټمنټ هم شکریه ادا کوم چې موږ سره په دې تورو شپو کې ګرځېدو او زما خو نور هم ډېر کارونه وي خو چونکې کمشنر صاحب ما ته آرډر کړی چې دا ویډیو ګوره او بیا ما ته ریپورټ راکړه نو په دې تورو شپو کې خو کاشف یقین وکړه چې زه یېرېدم خو زه اریان دی یم چې دغه خوراکۍ او د دې هغه ځوانه لور چې دی به څنګه دا شپې تېرولې نو حقیقت خبره خو دا ده انشاءالله موږ د تېرو نه رڼا ته راوستې او انشاءالله د دې به علاج هم کوو د دې به خیال هم ساتو او انشاءالله د دې لور هم راورسي. نو یو ځل جهان مننه چې دغه شان شی موږ ته تاسو هایلایټ کوئ. د پولیس ډپارټمنټ شکریه ادا کوم او زما د سوسایټۍ ته د عوامو ته دا خواست دی چې دغه شانتې خویندې کم از کم تاسو وینئ نو کم از کم موږ ته لږ اطلاع کوئ موږ ته یې راولئ. علاج به انشاءالله د موجوده حکومت کوي ډیټاکسیفیکیشن به هم کوي حکومت یې ذمهواري اخیستې ده زما هم ریسپانسبیلیټي ده او انشاءالله دغه هلې ځلې به انشاءالله کوو. مخکې ورځو کې هم یو کمشنر صاحب وزیر اعلی صاحب ته یو ویډیو سینډ کړی و کمشنر صاحب ته کمشنر صاحب بیا ما ته سینډ کا نو هغه هم هلته دي خو رسکي الله تعالی فضل دی په دې پناهګاه کې چې کوم د موجوده حکومت ویژن دی او خلکو ته سهولیات ورکوي واقعي چې کریډټ ورځي دی حکومت ته د ګورنمنټ ته او دغه غریبانان خلک او بېوسه خلک لاچاره خلک دا ښځې زنانه ماشومان ټول موږ دلته فیسیلیټیټ کوو په خپله هغه زه په خپله سوپروایز کوم نو زه بیا هله ځم چې دې ته خوراک څښاک او هر څه میلاو شي نو لورې زنانه هم دي انشاءالله ته هم دلته وي. مورجانې مونږ اوازه کړې وه یونس افریدي ډیو یونس افریدي صاحب زمونږ دغه مشر تا ویلو که نه چې زما د کور شي زما د زیو شي تا به په هدیره کې شپې سبا کولې ژوند څنګه روان مورجانې اوس راغی اوس په سکون کې شي مورجانې دغه مشران دا زمونږ دپاره سوچ کوي ښه مورجانې وایه مورجانې زړه څه دي مورجانې وایه بس زمونږ علاج شي زمونږ سکون راوه زمونږ دغه راوه علاج ډېر علاج شي ستاسو ډېره علاج به کېږي ښه مورجانې داسې سربراہ وي دغسې مشران وي دغسې تکړه خلک وي انشاءالله ستاسو علاج به کېږي صاحب دپاره راولي ولې دي خوبونه یې رام کړي وي الله دې د خپل بچو دغه مو ساتي کومې خوشحالۍ نه دي الله دې ولې پوره کړي انشاءالله دې به ډېر کامیاب لور او مور به دواړه وي د دواړه به علاج کوم انشاءالله ښه مورکې د لور علاج به دې هم کېږي د ستاسو علاج به هم کېږي. دوه خبر را سره وکړه چې دغه دا تاسو ولې دا نشه شروع کړه او تاسو یېرېدئ نه په دې توره تیاره کې ولې دې خو د الله راولې پانګو نه لکه ته د زما بچی چې دا ستا لور چې دا په دې توره شپه کې شپه کوله هلته خو زه یېرېدم په دې توره کې تاسو نه یېرېدئ لږ دا راته ووایه خیر دی ولې نه یېرېدو خو بس نه نو ولې بیا پراته وایي تاسو هلته داسې څنګه دی چې دا اوس روټۍ درته میلاو شوه دغه میلاو دا څنګه دی دې ښه رڼاګانې دي ښه ښکلي
څنګه سکون دی رڼاګانې دي که نه دا انشاءالله دا رڼاګانې به وي بیا به هم تیرو ته نه بوځم بچی چې دا خبره خو د کولو نه ده دا خبره د کولو نه ده خو دا راته چې ستا بچی کوم بیان کړی و هغه دا ریشه و جی ما ته پته نشته خو دا زما لور داسې ویله زه خو بلې کوم پته په نو دا لور به دې چېرته وه نو دا ولې دې داسې خبره کړې وه نو بس څه خبرې ټیک ده که داسې په پلار باندې داسې یو داغ لګولی دی تا ته خو پته یي که نه نو به تا ته په خپل زما بچی ووایي نو دا ټیک ده چې کوم لور دې کوم بیان کړی دا ټیک ده ستا په خیال ستا لور ده که نه ستا خاوند دی تا ته خو ښه پته لګي که نه دا ټیک ده هغه قسم قرار پورې وایي نو قسم یې کړی و چې ما سره داسې حرکتونه کوي تا لیدلی دی چېرته نو تا ورته نه ویلي چې داسې حرکتونه خپل لور سره مه کوه مورجانې وایي سرجي دا سره موجود دی وایي جواب ورکوه مورجانې ما ته ووایه چې تا سره څوک زیاتې کوي او زما د لور سره څوک زیاتې کوي چې برابر یې کم درته ووایه راته ځکه پلار یاد کړی دی نو ما په خپل سترګو نه دي لیدلي څه نه درې درو وایي سرجي ایکشن اخلي چې کم پلار زیاتې ظلم کړی دی هغه خلاف به بیا کاروی کېږي مورجانې وایي صفا خبره کوه سرجي ده کاشف چې لکه د په آرام شي ریلیکس شي خپلې کمرې ته دې لاړه شي دغه لاړ شي سودملی سبا به ورسره انشاءالله بیا زه په ډیټیل خبرې بالکل قدرمندو دغه خورکې تاسو هم کتلې وه چې یونس افریدي صاحب ته ما ریکویسټ کړی و هغه ورسره راغله دلته په حیا ده په عزت ده په سکون ده او د دې چې کومه بچی ده باقاعده ټیم ورسره دی یونس افریدي صاحب خپل کسان ورستولي دي انشاءالله لور به ورته هم خپل راشي سرجي مومنټ راته راکړئ سرجي چې کومه د دې بچی د هغې ته تاسو کسان لیږلي دي سر او بالکل هغه اوس به راشي زه دلته ناست یم مور خو مولا راوسته او بچی هم زما ټیم تللی دی انشاءالله او هم راشي او دواړه به په یو کمره کې انشاءالله اوسېږو چې هلته ټول سیکورټي شته هر څه خوراک څه هر څه به ورته میلاوي ډېره مننه سر اخره کې دغه پښتنو ته څه میسج څه پیغام ډېر خلک دي ګوري ډېر خویندې میندې ډېر پښتانه دي ګوري سر او زما هم دغه پیغام دی چې تاسو په دې چې کوم دا خلک ککړ دي په دې لعنت کې په دې آیس چرسو پوډرو کې خاص کر کې دا ګورئ زنانه هم پکې اوس ککړې دي نو زما ټولو معاشرې ته چې کوم زما وروڼه دي هغې ته زما دا خواست دی چې مهرباني وکړئ دا صرف د حکومت کار نه دی په دې کې د هر چا ریسپانسیبیلیټي ده د هر چا ذمهواري ده او بیا خاص کر کې فیمیل چې کوم داسې پادیرو کې چې څنګه ما تاسو ته مخکې ویل چې زه یېرېدم اوس چې زه تلمه نو داسې خویندې که تاسو بیا هغې نه شئ کولی او زیوله نه شئ ورکولی نو کم از کم د دې موجوده حکومت چې کوم دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی دا پناهګاه ما زه تقریبا هر وخت دا نن نه چې دلته ناست یم تاسو ته پته زه اکثر 8 ساڑھے 8 9 بجو پورې ناست وم او بیا زه زما دفتر ته ډایرکټ راولی الله یې ذمہوار دی زه ذمہوار ډېره مننه الله دې ښاد خوشحاله کامیاب ساته قدرمندو بل جی ستاسو په دغه باندې اکثر ستاسو چینل منل آیډنټیفای کی خو ټوله ذمہواري بیا زما جوړیږي او د هغې پروټیکشن او د هغې خوراک څښاک ذمہواري نو تاسو خو یو شی آیډنټیفای کوي چې دا شی دی ټیک دا ډېره ښه خبره ده زبردست خو که خیال وکړئ په حقیقت کې ریسپانسیبلیټي خو بیا زما جوړیږي د هغې خوراک څښاک د هغې سیکورټي د هغې پروټیکشن هر څه نو ښه خبره ده خو بیا زه ذمہوار زه ډېر زیات شم نو بیا زما په دې ولي باندې ډېر زیات بوج ظاهره خبره دا فیمیل ما ته راغې تاسو آیډنټیفای کړي نو د دې کیر کول د دې پروټیکشن کول دا بیا زما ریسپانسیبلیټي بیا زه روزانه تپوس کوم چې دې ته خوراک میلاو شو د دې حال څنګه دی پوزیشن سې د دې کپړو یا لور سره د دې ریکوایرمنټي هغه بیا زه په خپل لیول باندې هلې ځلې کوم دل کوم ډېره مننه یونس صاحب مورکې زم دنه لور به دې هم راځي یونس افریدي صاحب ټیم ورسولی دی صحیح ده جی چې لور راله راولي زه د لور نه بغیر راولي درته قدرمندو زما مقصد انسانیت الحمدلله نن ژوند د دې مورکې به بدل شي د دې ژوند کې به تبدیلي راشي دا هغه مورکې وه چې پادیره کې پرته وه الحمدلله اواز هم اوچت کو یونس افریدي صاحب ته هم اواز کېښو یونس افریدي صاحب راوسته دلته خپله مور یې ورته وویله قدرمندو همدغه انسانیت مقصد دی موږ به داسې خلکو سره ولاړ یو او د داسې خلکو خدمت به کوو راکړي اجازت مال او زما کیمرمین وسیم جان له چرچا ته په الله سپارم الله هم لره والسلام علاج بم دي کیږي ژوند کې به د خوشحالي راشي گل وے خوشبو وے او د ګلو قدردان وے
قسمت بدا سے ولې نن جړل